د فتح د حدیبیې نه وروسته د جنگ او د بدامنۍ خطرات د ډېره حده پورې کم شو، نو دا فرصت رسول الله صلی الله علیه وسلم د رب د طرفه یو ډېر لوی نعمت او د اسلام او د دین د خورولو دپاره یو فرصت وګاڼه. او په دې کې د عربو خو شاته چې کومه غټې یا وړې بادشاهۍ وي، بادشاهانو مشرانو هغوی ته خطونه ولېږل. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې مشرانو ته د خطوطو اراده وفرمایله، نو چا ووی چې د الله رسوله د بادشاهانو طریقه دا ده چې په کم خط باندې مهر نه وي نو هغوی هغه نه ګوري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپینو زرو نه یو ګوتمه جوړه کړه د مهر په طور باندې، او په هغې 3 کرښې ولیکلې: محمد رسول الله، یعنی محمد د الله رسول له، او دا به په خط باندې په آخر کې مهر واهه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مهر و. خطوط یې چاته ولېږل؟ تقریبا دلته چې د کتاب ولکم د خطونو ذکر کړی دی، واټ او مشهور 8 دي، نور خو داسې ډېر دي، خو بهرحال د 8 پکې قابل ذکر دي. او د دې خطونو دپاره په صحابه کرامو کې داسې قابلان خلک وکاته چې هغه په سفارتي آدابو باندې هم ښه پوهېږي، او د دې خط او یا د هغې په باره کې که څوک تپوس وکړي نو د خبرې په بهترین طریقه وضاحت هم کولی شي. نو یو خط یې په دې کې ولیږه د حبشو بادشاه نجاشي ته، اصحمه ابن ابجر نوم یې و. او د دې خط د وړو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه حضرت منتخب کو نو هغه دی عمرو ابن امیه الضمري رضی الله تعالی عنه. دا د هجرت 1 کال دی او یا 6 کال دی، اخري میاشته د ذوالحجې، او یا محرم دی ولنې میاشته د هجرت د 2 کال. الفاظ دا خط دا دي چې بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الإسلام فإني أنا رسوله فأسلم تسلم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك. دا الله په نوم باندې چې رحمان او رحیم دی. دا خط ز شروع کوم. دا خط د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه نجاشي ته چې اصحمه نوم دی د حبشو بادشاه تام دی په هغه چا چې په هدایت پسې رواني، په الله ایمانی او په رسول د الله ایمانی، گواهی کوي چې د الله نه سوا د عبادت لایق بل نشتی، د هغه څه څوک شریک نشتی، نه د الله ښځه شته نه اولاد شته، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی. زه دله دعوت در کوم د اسلام دعوت، او وجه دار چې زه د الله رسول یم، ته اسلام قبول که په امن به. او اهل کتابو داسې یو دین ته راشئ چې هغه زمونږ ستاسو په منځ کې شریک دی، هغه دا ده چې د یو الله عبادت به کوو، د هغه سره به هېڅ څوک نه شریک کوو، او په مونږ کې به ځینو ته خدایان نه وایي د الله نه سوا. که تاسو مخ واړو نو ووایئ چې ګواه شئ په دې خبره چې مونږ مسلمانان یو. دا ورته ولیږه، او په آخر کې دا الفاظ دي چې که ته انکار کې نو په تا به د خپل ټول قوم د عیسایت ګناه پروت دی. قوم چې په ناروازي هم حکمرانی ذمہوار دی، که قوم ته صحیح لار ښیي
هم په دې کې اجر او ثواب د حکمران دی. حکمران د سیاسي نه دی چې دنیایي کار دی او بس چې چا څه خوښه وه به کوي. دا باقاعده د الله د طرفه د خلافت دی، د نیابت دی. دا به د مخلوق به د الله سره میلاوي د دې په ذریعه باندې. او چې کله هم داسې حکومتي، داسې خلیفهی، داسې بادشاهي، داسې صدري، داسې وزیر اعظمي، داسې هر څه نوم چې په دنیا کې، خو چې د هغه د حکومت په نتیجه کې خلک د الله او د رسول نه باغیان کېږي، بېشکه د دې بغاوت نتیجه او د دې وبال به په ده باندې. دا د دې ختم درجات دي چې دا نقل کړی د ابن اسحاق رحمت الله علیه. او بیا پای کې اوس دا الفاظ هم دي چې وقد بعثت الیکم ابن عمی جعفرا ومعه نفر من المسلمین. د دې نه مخکې ته ښه سړی وې، نو موږ تا ته درلېږلي څه مسلمانان چې یو پکې زما راترز وی دی جعفر رضی الله تعالی عنه. دا هلته دیله د دې بادشاه په خوا کې د هغه مسلمانانو چې هجرت کړی دی دا هلته دیله. فاذا جاءک، نو کله چې دا خط تا ته راورسي نو ته داسې کار وکړه چې دوی له دغه التضیه ورکړه او دا رنګې چې دی دا کومه بېدیني یا کومه په دغه کم دین چې نو دا پرېږده. علا کل حال د دې بادشاه جواب سو یا د څه چې دی نو رد وکړو. وایي کله چې عمرو بن امیه الزمري دا خط ورسو نجاشي ته، وایي هغه دا خط راواغستو او په سترګو باندې کېښو، حد درجه احترام یې وکړو دې خط. او بیا وایي د خپل تخت نه راکوز شو ځمکې ته او په مسلمانانو کې چونکې نبي صلی الله علیه وسلم د خپل ترزوي حواله هم ورکړې وه جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه، نو دغه په لاس باندې ایمان راوړ. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خطوطو په نتیجه کې اصحما د حبشي بادشاه چې دی نو هغه ایمان نه وړی دی. او دارنګې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو خط راولېږه. د هغې خط مضمون دا دی: بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي أسحمة سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد ولا ما ذكرت تفروقا إنه كما قلت وقد عرفنا ما بعثت به إلينا وقد قرين ابن عمك وأصحابك فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا. زه د دې ګواهي کوم چې ته د الله پیغمبر یې، رښتینی او ستا تصدیق شوی دی، یا زه د دې خبرې تصدیق کوم او ما داسې بیعت وکړو ستا د تره د زوی په لاس باندې او د رب العالمین دپاره ما اسلام قبول کړو. داسې بختور انسان چې بیا د تبوک د غزا نه وروسته د هجرت 9 کال دی چې دی وفات شو. الله د وحی په ذریعه باندې خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته خبر کوي چې نجاشي بادشاه وفات شو. نبی صلی الله علیه وسلم غیبانه جنازه کړله د دې بادشاه. پکار ده غیبانه ایمان نه وړی دی، نو د دې صله داره چې غیبانه جنازه وشي. نور رسول الله صلی الله علیه وسلم غیبانه جنازې د چا نه دي کړي. خو دا بادشاه او د بادشاه دپاره د بادشاه د طرف نه دا قسم پروتوکول او اعزاز پکاري دا ولا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکو د مرګ نه پس. الله دې راضي شي او الله تعالی دې درجات ول بلند کړي. ځکه چې په بادشاهۍ کې دا نور چې څومره به ووایو چې د بادشاهۍ د یارې نه اسلام قبول نه کړ، نه خو ته پته وه چې یاره خبره ټیک ده، د دې پروا ونه ساتله او ایمان یې راوړ. بیا چې کله دی وفات شو نو بیا د په ځای باندې بل چې کوم کس بادشاه شو زیات وایي چې د زوی نو یا خاندان هر څوک چې نو هغه ته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم خط لیږلی و، خو د هغه په باره کې نه ده معلومه چې اسلام یې قبول کړی دی که نه دی قبول کړی. بل خط رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیږه د مصر بادشاه ته، مقوقس د هغه نوم او د دې خط لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم مقرر کو حاطب ابن ابي بلتعه. په هغې کوم دقه مضمون دی د اول چې ما الفاظ ووي نو دا مې په دې غرض ووي چې تقریبا په ټولو خطوطو کې هم دقسې الفاظ ویلی شوي دي چې ای د فلاني ملک باچا دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه خط دی، ته اسلام قبول کا، ته به په امن او که نه قبله نو د دې قوم ګناه هم په تا باندې بار دی او خپل ګناه دی هم دی. خط چې کله هغه ته ورسېدو نو هغه واپس جواب ورکو. جواب په دې طریقه ورکوي: سلام علیک بطار سلامي فقد قرأت کتابک، ستا خط ما ولوستو، څه چې پکې لیکلي په هغې زه پوه شوم، ته چې کومه څه غواړې زموږ نه نو په هغې هم پوه شوم او زه په دې پوه یم چې یو پیغمبر پاتې و
زموږ خو دا خیال چې په شام کې به راوځي، خو هغه ته وایي چې ځای ما به صحیح ده، تی ستا چې کوم سفیر دی نو ما د هغې ډېر اکرام وکړو، ډېر اعزاز مې وکړو، دوه مې وله په تحفه کې وینځې ورکړې، تاله به یې درولي، او دارنګې جامې مې وله ورکړلي، او دارنګې چې دی نو یوه وله قچره مې ورکړه، دا مې ستا دپاره درولېږله چې ته پې سورلي کې. دلدل د هغې نوم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قچره وه. او والسلام علیکه په دې باندې اخوا نورې څه ونه وي. ماریا او سیرین د هغه دوه وینځو نومونه و. ماریا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان څخه پرېښوه، د هغې نه ول الله بچی ورکړ ابراهیم چې بیا وفات شو، او سیرین چې و نو دی حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه له ورکړه. دریم خط یې ولېږه کسرا بادشاه ته، دا ډېر مشروط و. ده ته چې کوم خط ولېږه نو د دې خط دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم استازی غوره کړو هغه و سیدنا عبدالله ابن حذافه السهمي رضی الله تعالی عنه. هغه دا خط ویول د بحرین بادشاه ته، او بیا د بحرین د بادشاه په ترو باندې دی لاړ له کسرا مخې له. دی چې کله هلته لاړو نو اول خو چې څنګه ده دا خط وکتو نو ډېر په انتهایي تکبر کې ووي چې عبد حقیر من رعیتي یکتب اسمه قبلي، زما په غلامانو کې یو حقیر غلام لګیا دی، ما ته د عربو نه خطونه را لیږي او لا خپل نوم یې زما نه مخکې لیکلی دی. ډېر په یو تکبر کې او په یو نشه کې و. او بیا یې هغه خط راواغسته ویشلاو، او چې کله یې وشلاو ځمکې ته یې ګزار کړ، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ډېرې د ګستاخۍ خبرې وکړې. او بیا یې په یمن کې چې د ده کوم ګورنر دی د دې کسرا بادشاه، هغه ته یې خط ولېږه او ورته یې ووایي چې په دې عربو کې چېرته څوک سړی را پیدا شوی او ما ته خطونه را لیږي، دوه کسان مضبوط وګوره په هغه پسې ولېږه او ما له یې لاس تړلی راوله. ده دا خیال دی چې هغه به داسې خوړ لاولی او هغه به چې دی نو خلک به یې نیسي او داسې به یې راولي. بهرحال چې کله دا دوه کسان د راولېږل نبي صلی الله علیه وسلم خواله، نبي صلی الله علیه وسلم وی خیر دی سبا پورې پاتې شي. چې کله سبا شو نو نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړو، وی خبر خو نه یې ته چې چا په ترو راغلی او چا رالیږلی د کوم بادشاه دپاره چې ما بیایې وله، هغه خو بېګا خپل زوی وژلی دی مړ دی. کسرا بادشاه چې و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خیرې وکړې، وی یا الله پاکه وی څنګه چې زما دا خط وشلاو دقسې چې دی نو د ده دا بادشاهي ماته کې دی وشلی، زوی چې دی نو دی مړ کو، او بیا د هغې نه پس چې دی شیروی د هغه نوم په بادشاهۍ باندې قبضه وکړه. دا دوه کسان حیران پاتې شو او ویلاړ شي اوس تاسو چې چا رالیږلي هغه ته دا خبر وکړئ. دوی چې څنګه یمن ته راورسېد دوی ته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی نو یو خط ورکړو چې دا تاسو خپل چې کوم ګورنر رالیږلي یې هغه ته یې ورکړه، او هغه ته چې دی نو دغه خبره وکړه چې څنګه هغه ګورنر خواله راورسېد یمن ته، په دې کې دیو له په دغه ورځو شپو کې دي چې په سبا له دغه خبر راغی چې هغه کسرا رښتیا چا وژلی دی، او دوی ته په مدینه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ورکړی د وحی په ذریعه باندې. بس هغه ګورنر د یمن چې کوم هغه پوه شو، هغه ووایي چې دا واقعي رښتینی پیغمبر دی او په هغه ټیم باندې ایمان نه وړ، او وایي چې د کسرا او د هغه بادشاهي چې دی نو هغه دړې وړې شوه، لاړه ختمه شوه. بهرحال بازان د هغه ګورنر نومو هغه چې دی نو ایمان راوړ، او دارنګې په یمن کې د هغه په وجه باندې اسلام ډېر زیاته بیا خور شو. بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل لېږلی دی د یمن د ګورنر په حیثیت باندې، نو هغې کې بنیادي کردار هم د دې بازانو. دریم خط څلورم رسول الله صلی الله علیه وسلم ولېږه د روم بادشاه ته چې هغه قیصر نوم دی، او د دې خط وړو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي مقرر کړو دحیه ابن خلیفه الکلبي، دا د بنو کلب قبیلې او دا د رنګ نه ډېر زیات ښایسته و. او بعضې سیرت کتابونو لیکلي چې کله دی شام ته لاړی او د نبي صلی الله علیه وسلم د هدایت مطابق د خط اول ویول د بصرا ګورنر ته، او د هغه ذمواري ولګوله چې ته دا ورکه دغه ته دی قیصر روم ته. وایي په دې دوران کې دا هرقل چې دی نو دا راغلی و شام ته او فلسطین ته د بیت المقدس چې دی نو زیارت دپاره راغلی و. نو بس هغه اسانه معامله وه، هغه دومره رانږدې شوی دی، نو بس ایسته وله خط یې ورکړو. چې خط یې ورکړو نو دا یو ډېر تفصیلي بحث دی. قیصر روم ووایي چې دا خط چې ماته راغلی دی نو وایي دا دحیه ابن خلیفه چې و، وایي جبریل علیه السلام هم اکثر د ده په شکل کې راته دا ډېر ښایسته و. وایي د روم ښځې راښکاره شوي وي، د شام ښځې چې یاره دی داسې د عربو نه یو هلک راغلی دی، یو ځوان راغلی دی، داسې ښایست کو خلک مونږ په دنیا کې پیش کوي چې دا ښایست خو مونږ نه دی لیدلی. زنانه ورته راښکاره شوي په کوټو باندې چې دی نو تماشې کولې. او دا چې کله ورسېدو وایي هرقل ووایي چې چېرته په دې
خواوشا کې نن سبا د مکې نه یا د دغه پیغمبر دعوه چې کوي د دې د قوم چېرته څوک قافله خو نه ده راغل. اتفاق ته ګوره چې ابو سفیان سره د خپلو ملګرو شام ته تللی دی په دې دوران کې تجارت په دغه سلسله کې. دا راوستو خپل دربار ته کومه ځای چې دغلته و او بیا یې دا ملګري وله شاته کېنول. وایي زه به ترې تپوس کومه که دی غلطه خبره کوي نو تاسو اسیم دی یې او دی تاسو نینی، یعنې مطلب تاسو ته څه ویلی نه شي چې کم یې وویله، خو ما ته صرف اشاره کوئ چې یاره دی غلطه ووي. ابو سفیان ډېر په اوداسه کې ترې تپوسونه دغه شروع کړه. هرقل دی غریب څه ویلی نه شي، دې وخت کې له ایمان نه دی راوړی ځکه دا خو هغه د موحدې دوران دی. تپوسونه یې ترې داسې وکړو چې د ده نسب څنګه دی، د ده په تاسو کې ژوند څنګه تېر شوی دی، دروغې ویل دي که نه دي ویلي، ملګري چې دی نو غریبان دي که هغه دغه خلک دی مالداره خلک دی. داسې دا مختلف تپوسونه. د ټولو تپوسونو جواب دا و چې هرقل ووایي چې زه پوه شوم چې دا واقعي پیغمبر دی. افسوس دی چې پرس که زه په دغه ځای کې وی ما به د هغه خپینځل وی، ما به د هغه ادب کړی وی، ما به احترام کړی وی، قابو و چې ایمان یې راوړ. دلته پې کسان پوه شو، د دغه قوم خلک چې پوه شو نو ده د هغوی امتحان اخیسته چې دوی څه کوي. وی دروازې بندې کوي، خط راغلی دی او که خوښ نو چې ایمان نه وړو ځکه چې پیغمبر دی او بس ماته اندازه ولګه رښتینی دی. بس دیو چې دی د ځنګلي خرو په شان چې دی وایي د دروازو ته یې منډې کړي، هغه خو یې پسې بهر نه بند کړي وي نو بس دروازې بندې وي، بیا را واپس شو. ده ورته وایي چې کینئ کینئ، ما هسې ستاسو جذبه معلوموله چې برې زوړ دین څومره ټینګ یی، بس زموږ دا زوړ دین دی، نور دا خبرې نشته، بس د بادشاهۍ د وجې نه چې دی نو ایمان نه وړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا فرمایل چې یاره دې سړي چې دی نو د اسلام یې پېژندلی لیکن د بادشاهۍ د یارې نه اسلام قبول نه کړ. او دا ویلو هرقل دا ویلو چې لقد امر ابرو ابن ابي كبشه انه لا يخافه ملك بن الاصفر. او بیا لکه وی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اشاره کوله چې دغه معامله غالب شوه. اندازه ماته ده چې یو ځل به داسې راځي چې دا زما پې خپې دي، دا ځای به د هغه د قدمونو لاندې، دا زما راتخ به د هغه د قدمونو لاندې. په دې ټولو موادو باندې په دې د زړو کتابونو په رڼا کې دا ټولې پیشنګویانې هغوی ته معلوم وي. بهرحال ایمان یې رانه وړ. بل خط رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیږه د بحرین حاکم ته چې د هغه نوم منذر ابن ساوا، او دا یې ولیږه په ترو د علا ابن حضرمی رضی الله تعالی عنه د هغه په ترو باندې د هغه په ذریعه باندې هغه ته چې کوم خط لیږلی نو په هغې کې هم دغه خبره وه چې یاره ته ایمان قبول که، اسلام راوړه او تا ته به چې دی نو الله تعالی اجر درکړي. هغه چې کله خط وکتو نو د هغې نه پس واحد شخصیت ته دی هم د نجاشي په شان چې فورا دغه صحابي په لاس ایمان نه وړ او وی چې د الله رسوله بس ما ایمان نه وړ او زما سره چې چا موافقه کوله هغوی ایمان نه وړ. البته ځینې خلک داسې دی یهود او نصارا چې هغه ایمان را نه راوړي. په دې باره کې ما ته تاسو خپله رهنمایي راولېږئ چې د هغوی څه وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم ورته دوباره خط ولیږه چې سلام علیکه او زه د الله حمد ادا کوم. او بل دا چې تا ایمان نه وړ بیا داسې کار دی چې چا ایمان راوړو هغه مسلمانان دي، کم حقوق چې د نورو مسلمانانو دپاره دي هغه به هغوی ته حاصلي، او چې څوک ایمان نه راوړي په یهودیت یا په مجوسیت باندې پاتې نو بس جزیت اعلی یې دې اوسېږي دي خیر دی. نو دا واحد هغه و ته په خپله ډیوټۍ باندې برقرار شوې، ته د دغې علاقې بیرته حاکم شوې زمونږ د طرف نه، او بس د دغې خلکو نه زکاتونه راغونډوه د مسلمانانو نه، او کوم چې غیر مسلم دي د هغوی نه جزیه اله. بل خط یې ولیږه د یمامي یو مشر حوزه ابن علي نوم یو، هغه هم ایمان رانه وړ. هغه دا ووایي چې یاره دا ځمکه چې دی نو څه نیمه ستا شوه نیمه نه مې درسته به وکړو نو خیر دی بیا به څه جوړ توړ وکړو. نبي صلی الله علیه وسلم ورته دوباره جواب ولیږه چې داسې کار دی چې ځمکه چې دی نو دا د الله عز وجل ده، او ته که زما نه یو قطعه غواړې نو دا کار زه نشم کولی. او بیا نبي صلی الله علیه وسلم دغه سړی څه وخت پس بیا مړ شو، خو داسې ووایي چې دا خلک چې دی نو دا للچي خلک دی، او خدای دې خیر کې په دې کې یو فتنه را پیدا کېږي، یو دروغجن به را پیدا کېږي، او هغه به د نبوت دعوه کوي او هغه به وجلی کېږي هم، خو زمانه وروسته به وجلی کېږي. یو کس عرض وکړی د الله رسوله څوک پې وژني؟ نبي صلی الله علیه وسلم ورته وویل ته او ستا ملګري. هغه بس چې کومه لښکر تلی و خو د شپږ اووه زره کسانو نو په هغې کې وحشي یم او په هغې کې چې دی نو نور هم چې دی نو مختلف صحابه کرامو. بهرحال خو ده ته یې پکې دا ووایي چې ته وپکې. بل خط یې ولیږه د دمشق چې کومه دغه مشر او بادشاه حارث ابن ابي شمر الغساني، او د دې دپاره مقرر کړ شجاع ابن وهب الاسدي رضی الله تعالی عنه. او د چې دی نو دم ډېره غټه بدماشي کوله او وایي چې زه پسې ځم او ایمان نه راوړم او دی ماته څنګه خطونه رالیږي، خو دی خو چونکې د غټ بادشاه د هرقل ماتحت و نو هغه ته یې ووایي چې داسې کار دی چې فوجونه
فوجونه راولېږه ځم پسې هغه ورته وایي کښېنه په قلاره کښېنه ما ته پته تا ته ګوره دی جنګ ته ګوره لږ په قلاره کښېنه نو چې هله د هغه د طرف نه ورته هدایت راغله چې جنګونو کار نه دی دا نو بس بیا پوه شو په دماغو کې چې دی حیا پې ورکو بس په ښایسته طریقې راولي خو ایمان یې رانه وړ اخري خط چې نن موږ وایو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولېږه عمان دا مسنه چې کوم مسقط ورته وایي د عمان یو لوی ملک دی د دوبۍ او د یمن پرې منځ کې سعودي اوس هم باډر لګېدلي عمان دا چې دی نو په دې باندې جلنده یو کس دی د هغه 2 زامنو مشري کوله بهرحال جوړ به پې نه راته نو دواړه مشرانو د یو عبد نومو د یو جعفر نومو دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خط ولېږه نو دی د مشهور صحابي عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په واسطه ولېږه چې دا په عربو کې 2 کسان هوښیار خلک وو جرګمار خلک وو په خبره پوهېدونکي خلک وو یو په هغې کې عمرو بن العاص دی او یو مغیره بن شعبه رضی الله عنهما دواړه مسلمانان شوي دي دواړو ډېر لوی چې دی نو حیثیت دی او ګورنران پاتې شوي دي عمرو بن العاص خو د مصر فاتح هم دی او د مصر ګورنر هم بیا او ډېر لوی چې دی نو حیثیت هغه ته حاصل دی عمرو بن العاص رضی الله عنه چې کله ورغی نو وایي زه چې لاړم عمان ته ورسېدم نو اول عبد خواله ورلم وایي دا پکې هوښیار م او داسې په خلکو سره میلاوېده م او داسې بعضې طبیعت نه داسې سړی چې هغه سړی ورسره میلاوېدی شي وایي ما ورته خبره وکړه چې زه د الله د پیغمبر استازی یم راغلی یم تا او ستا د ورور ته او بهرحال نو هغه ووایي چې یاره داسې کار دی چې لالا مشر هم دی او هغه زیات اختیارات د هغه سري نو زه به تا د هغه سره میلاو کړم چې یاره څنګه چل کوو نو خبرې ته خو وکې خو بیا وایي چې ته څه وی ما ورته ووایي چې زه الله طرف ته دعوت ورکوم چې یو ذات ته شرک وسن مه کوئ او دارنګې د هغه نه ما سوا چې څومره څه دي د هغې نه لاس وینځئ او ګواهي به کوي د دې خبرې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی او ای عمره هغه ورته ووایي چې ای عمرو بن العاصه ته خو د قوم د یو مشر زوی عمرو عاص ابن وائل په مکه کې مشر و سردار و خو د ایمان په حالت کې نه و د کفر په حالت کې تللی دی نو وایي چې ستا پلار څه چل کړی لکه ته دومره هوښیار سړی د هوښیار سړي زوی ته ماله دعوتونه راکوې نو ستا پلار څنګه چل کړی و ته خو سید یې سردار یې هغه وایي چې زما پلار چې دی نو هغه خو ایمان نه وروړی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې اگر چې زما مینه داره چې اسلام قبول کړی وی تصدیق یې کړی وی خدای نه دی راوړی او بهرحال ما زه چې ومنو زه اول چې دی نو د پلار رایې مې وه خو وروسته راته الله تعالی د اسلام هدایت نصیب کړو بیا یې ورته ووایي چې دغه دی دا څومره وخت وشي چې ایمان دی راوړی دی چې بس داسې تقریبا کېږي زمانه کېږي بیا وایي چې دغه دی دا داسې بل چا ایمان نه وړی دی وایي ما ووایي چې او نجاشي بادشاه مې ایمان نه وړی دی وایي هرقل ته خبر دی ځکه چې هرقل غټ و د هغه بادشاهي ډېره وه وایي چې او هغه ته خبر دی خو بیا یې ایمان نه وړی دی او په هغې باندې چې دی نو بلکل ټیک دی ولاړ دی پې بیا وایي چې یاره داسې کار دی چې دا پیغمبر تاسو ته څه شي حکم کوي او د سلم منع کوي مونږ چې د الله د طاعت حکم کوي او د نافرمانۍ نه منع کوي د صله رحمۍ حکم کوي د ظلم او د زیاتي نه منع کوي د زنا او د شرابو نه منع کوي د بوتانو او د کاڼو د عبادت نه منع کوي هغه وایي چې لکه دا خو ډېر ښایسته دعوت دی یاره داسې کار کومه که نه چې که زما دا رور مني خبره نو مونږ هېڅ ایمان نه وړو بس لاړو د رور سره خبرې اترې رور اول چې دی نو داسې لږې بهرحال دغه کاوه داسې په شش و پنج کې و خو آخر داره چې دواړو یو ځای شو سلا یې وکړه او د سلا نه پسې بیا آخري خبره دا وکړه چې زموږ په ایمان دی دې دواړو وروڼو چې دی نو اسلام قبول کړی دی او بیا ورته عمرو بن العاص رضی الله عنه واپس جواب راولېږه مدینې ته نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دغه دواړو وروڼو ته ووایه چې ستاسو به دغه بادشاهي بادشاهي کوئ صرف دغلته چې کوم مسلمانان دي هغوی ته د زکات حکم ورکوئ زکات په تاسو رالیږئ وفاق ته مرکزي حکومت ته او دارنګې چې دی نو یا د مرکزي حکومت په هدایاتو باندې چې بیا دغلته کم غریبان دي په حقو باندې به تقسیموئ او چې کوم غیر مسلم دي د هغوی نه به جزیه اخلئ دا دواړه وروڼه دوی هم اسلام قبول کو او په دې طریقه باندې تقریبا جزیرة العرب چې دی دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه په عملي اقداماتو څه په تحریري اقداماتو څه په ابلاغي او د سفیرانو په ذریعه باندې د په اسلام کې داخله شوه بیا د دې نه وروسته یو اهمه غزا چې ده د هجرت په 8 کال باندې په 8 کال باندې د موتې غزا وه هغه دا ده چې شرحبیل ابن عمر غسانی دا د شام په ځمکه د بلقا عاملو ګورنرو هغه ته رسول الله وسلم حارث ابن عمر ازدي لېږلی او خطې وړی دې ظالم چې دی نو هغه وتاړه او بیا یې ایسته چې دی نو شهید که
نو د سفیرانو وجل د په دنیا کې په یو قانون کې روانو. نبی صلی الله علیه وسلم د دې د سرکوبۍ دپاره د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه په مشرۍ کې چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر محبوب و د 3000 لښکر روان کو او سپینه جنډه ولا ورکړه وی چې لاړ شي وی چې اول د الله په نوم به غذا کوي راوغوړئ خلک د الله دین ته که نه مني نو بیا ورسه غذا وکئ د الله په نوم یې وکئ د الله په لاره کې وکئ چې څوک کفر کوي د هغسې وکئ دوکه به نه کوئ غلا به نه کوئ ماشوم به نه وژنئ زنانه به نه وژنئ بوډا به نه وژنئ هغه سړی چې په ګرجه کې یا په خپل عبادتخانه کې دی هغه به نه وژنئ ونه ته به څه نه وایئ بوټی به چې نه کټ کوئ آبادي به نه ورانوئ. تمره ښایسته اصول دا د اسلام د جنګونو اصول دي. په دې طریقه باندې چې دی نو هغوی لاړه چې کله لاړه عبدالله ابن رواحه دی نبي صلی الله علیه وسلم ته وصیت ولیکه زید ابن حارثه به مشري که فرض که هغه څه شو عبدالله ابن جعفر تیار بی که هغه څه شو عبدالله ابن رواحه بی. عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه چې زی روان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر حده پورې روانو جړلې چا ورته وی ولې جاړې وی نور نه جاړم خو قرآن کې آیت دی الله وی وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا پتاسو کې هر یو کس په جهنم ورزي دا آیات مې جړی ځکه زموږ سبا سکیږي و چا ورته وی چې ګوره ان شاء الله الله تعالی به تعالی بچاو درکې حفاظت بستاو کی ایسه شعرونه وی روان شو. کله چې الته معان نومې ځای اوس نن سبا په اردن کې دا راځي په هغه زمانه کې دا ټول د شام چې دی نو حصه وه هغې ته چې ورسېده نو الته قیصر روم ته چې دی پته لګېدل وه د بادشاه د روم ته نو 1 لاک پوځ چې دی نو راولېږه 3000 او چېرته 1 لاک او خوښه چې کوم قبایلو د هغې نه هم چې دی نو 1 لاک کسان جنګجو راغونډ کړه 2 لکه فوج دی او بل طرف ته 3000 دي. په دې کې چا ووي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واپس خط لیږو چېرې زموږ سره چې دی نو کومک رالیږي که څه هدایت کوي ځکه چې 2 لکه فوج دی بل طرف ته 3000. نبی صلی الله علیه وسلم ته د خط رالیږلو یا د سوال جواب په ځای باندې عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه یو تقریر وکړو او ورته ووي داسې یو عجیب تقریر کړی دی چې وی یا قومي والله ان التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون کما خبره چې تاسو دلته مزړی وس نه لګي وسه هم د دغه دپاره خو تاسو راوتي چې هغه شهادت دی د الله په لاره کې او مونږه په عادت باندې په قوت باندې او په کثرت باندې د اوسه پورې جنګونه نه دي کړل مونږه جنګونه چې صرف کړي دي نو هغه هم د دې دین په خاطر باندې کړي دي چې هغې فوج الله مونږ له عزت راکړی دی زه 2 خبرې دي یا به غلبۍ او یا به شهادت بس دا تقریر دي چې دی د ټول هغه عسکر په جسم کې یو ایمانی روح چې دی نو تازه کو او د هغې نه پس چې دی نو هغوی جنګ وکړو په جنګ کې دغه 3 واړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیشنګویۍ مطابق شهیدان شو. د جعفر رضی الله عنه شهادت خو ډېر عجیب او کافر پرې ګزار وکړو یو لاس یې کټ کړ جنډه پرې بل کې ونیوه او بیا چې ته بل لاس ووهه نو جنډه پرې دواړو په دې 80 بونډانو باندې راونیوه د سینې څخه چې ځمکې ته پرې نوځي او بیا چې کله درېم ګزار یې پرې وکړو نو دی په منځ باندې 2 شو او هغه جنډه ته فورا چې دی نو هغه بیا یو بل صحابي دی هغه ترې راونیوه او بیا د هغې نه وروسته چې دی نو هغه ووي عبدالله ابن رواحه راونیوه هغه هم شهید شو. بیا ووي یو کس راونیوه چې ځان له اوس مشر جوړ کړي خلکو یې ته مشر شوې وی نه زه نشم کولی بیا په مشوره باندې خالد ابن ولید رضی الله عنه مشر شو او هغه په داسې عجیب انداز باندې دا جنګ چې دی نو سرته ورساو چې په هغه 2 لاکو فوجونو چې دی نو هغه په شا لاړه او مسلمانان چې دی نو 10 یا 12 کسان پکې شهیدان شوي دي او دا فوج دا لښکر دا باقي 10,000 دا روغ موټ چې دی نو واپس مدینې ته راورسېدو خو دا 3 کسان پکې چې دی نو شهیدان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه کې دی او د دې شهادت خبر د وحی په ذریعه باندې ورکوي د سترګو نه اوښکې ځي چې پلانې هم شهید شو پلانې هم شهید شو پلانې هم شهید شو. خاص کر چې کوم د تره زوی شهید شو جعفر رضی الله عنه نو چې کله وایي نبی صلی الله علیه وسلم د شهادت خبر ورکو نو بیا یې ووي چې د د کور والو دپاره د خوراک بندوبست وکړي ځکه چې هغوی ته غم رسېدلی دی. دا د دې غم د کاله دپاره چې کومه خلک د روټۍ بندوبست کوي نو بهرحال هغه د دې حدیث په بنیاد باندې کوي چې هغه په غذا کې او په یو لوی دغه باندې شهید شوی دی غم ورته رسېدلی دی. بهرحال دا ټول د مجاهدو د قربانو دغه دي چې که پرس که د چا په خپل سر باندې ایله شوې ده هغې نه دی دغه کړی بند کړی که په ایره باندې کېده نو هغه نه دی خو د اسلام او د دین چې دی د دې د فصل یې پې آبیار ساتلی دی دی پې چې دی نو زنده ساتلی دی. بهرحال نن درس لږ اوږد شو او د هغې بنیادي وجه دا ده چې موږ بس صرف یو درس بل کولی شو او په هغې کې به انشاءالله کوشش کوو چې فتح مکه چې دی نو دا پکې ووایو او باقي څه کال چې دی نو زمونږ په مکي دور باندې لږ تفصیلي دغه ډېر تېر شوی دی د مدني دور موږ اجمالا ووي انشاءالله که ژوند باقي او دارنګې چې دی نو اوبه باقي وي الله تعالی زمونږ چې دی نو په قسمت کې لیکلې وه او نو انشاءالله د مدني دور به بیا په تفصیل باندې وایو او شوق نو انشاءالله الله تعالی دې توفیق راکړي. ربنا اتنا